نو دا حسن بصري د فرقد سنجي سره یو پیر دی د هغه سره په ډوډۍ کې ملګری شه چې ملګری شه نو کله چې دسترخوان وغوړولی شو او دا رنګارنګ خوراکونه پې کېښودی شو نو پیر سنجي دیوال ته مخ کړ نو دا د شاګردانو نه تپوس وکړه چې دا مریدانو نه چې صایمون هوا دا صاحب روجهدار دی ویل نه دی و چې زه دې شکر نشم ادا کولی دې شکر نشم ادا کولی حضرت حسن بصري هغه ته متوجه شو چې او سنجیا ته یخې اوبه څکې که نه څکې په یخو اوبو کې چې د الله په تا باندې څونه شکر ادا کول پکار دي دونه په دې کې نشته ومن حرم زینة الله التي اخرجت لعباده والطیبات من الرزق چا حرام کړي دي ښه اعلی اعلی جامې اغوندئ او ښه اعلی اعلی خوراکونه کوئ چا در باندې دا بند کړي دي دغه خبره ده چې ښه خورا او ښه څکه د الله عبادت کوه تکبر مه کوه او افتخار په خلکو باندې مه کوه حضرت امام ابو حنیفه ور 400 درهم صادر په هغه زمانه کې په سره یو ځل یو شاګرد دی په درس کې ناست دی خیرن خیچنې جامې دي نو یو همیانه یو بټوی د روپو راواخېست داسې ور وغورځوله ویل پلاني دا درواله امام ابو حنیفه ډېر مالدار انسان تجارت پې کوم داسې ور واچوله ویل دا درواله ویل په دې څه حکم جي ویل دا جامې مامې به که نه لګي پکې دای کې برابر کړي ویل هغه دا صاحب زما د هر قسم نصابونه پورې دي سرو سپینو مالونو هر څه نو بیا هغه ورته چې د الله بنده چې واما بنعمت ربک فحدث بیا خو د الله نعمت په ډاګه که که نه دا خلکو ته وښایي چې الله په ما دا نعمتونه کړي دي دا هسې هغه دا راهبان چې د کوم د نسواراو دي نو دا همدقسې پرې سوړو کې ناست دي او چېرته یو تلی د غوښو خولې ته واچوي او چېرته یو بوټو بسکي او هغه ریاضتونه کوي دا ته راهبان دي